دو سیزونه الله سبحانه و تعالی پیدا کړی دي. یوی تکبر پیدا کړی دی او یوی عاجزی پیدا کړی ده. تکبر د الله تعالی سره خوان کوي او عاجزی دا د بنده سره خوان کوي. که یو انسان تکبر شروع کړي نو الله سبحانه و تعالی د دې انسان ملا ماتي او دا جهنم ته گزاري. په ډېرو آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د تکبر نه د ځان د بچ کولو ذکر فرمایلی دی او چې کم خلق تکبر کوي د هغې دپاره وعیدات ذکر کړي دي او د تواضع حکم یې کړی دی چې تاسو په ځان کې عاجزي پیدا کړئ. قرآن کې الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. چې پیغمبره ته د عفو نه کار اخله، ته خلکو ته عفو کوا. که چېرې ستا سره څوک زیاتې هم وکړي نو ته د هغه زیاتې په زړه باندې مه اخله، هغه معاف کوا، د هغه ته درګذر کوا. وأعرض عن الجاهلين، او چې کم جاهلان خلق ته ستاسو په یو خبره باندې تیزی کوي، ستاسو په یو خبره باندې نخلی، نو ته د هغې خلکو نه مخ اړوه. بل یو آیت مبارکه کې الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله سبحانه و تعالی د خپل خاصو بندګانو یو صفت ذکر کوي چې د دغه خلقو صفت بدای، د الله والا خلقو صفت بدای، د رحمان د بندګانو صفت بدای. يمشون على الارض هونا، چې دیو په ځمکه باندې ډیر په عاجزۍ سره ګرځي. او چې کله وسره یو جاهل سړی، یو ناپوهه سړی په یو خبره کې ونخلی او خپل خبره په منل غواړي، نو دی د هغه سره په هغه خبره باندې مزید ډسکشن نه کوي، مزید د هغه سره په دې کې الجاو کیږي نه دی، بلکې قالو سلاما. د ده صفت دای چې دا سړی هغه ته السلام علیکم وایي او په مخه تیزي، د خپل کار څخه کار ساتي. نو الله سبحانه و تعالی د عاجزۍ ډیر لوی هغه تذکره فرمایلی ده په قرآن مجید کې. او الله سبحانه و تعالی زمونږ نه غواړي هم ده چې یو انسان زما بنده دی، دی به عاجزی، دی به تواضع کوي، دی به ځان نیغ نیغ اوچت اوچت نه حسابوي، اله به دی زما بندی. که چېرې دی ما ته ځان نیغ نیغ کوي نو د انسان د هر ادا نه خو الله خبر دی، هر وخت ورته معلوم دی، په تیاره کې او په رڼا کې، په ځوانۍ کې او په بوډاتوب کې، په هر یو وخت کې الله سبحانه و تعالی ته زمونږ زندگی کولاو ده. نو مونږ که الله ته ځان نیغ نیغ کو، مونږ تکبر کو، نو دا د الله خاصه ده. الله سبحانه و تعالی بیا د انسان تباه کوي، غرق کوي، خرابوي په دنیا کې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ما نقصت صدقه من مال، چې الله سبحانه و تعالی چې کله یو انسان صدقه ورکوي نو د دې صدقې د وجنا د انسان د مال الله سبحانه و تعالی نه کموي، بلکې په دې کې زیاتې راولي. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. او چې کله یو انسان د بل سړي سره، بل سړی ور سره زیاتې وکي، د ده څه ظلم وکي او دا سړی هغه بل سړی معاف کی، نو الله سبحانه و تعالی د ده نه زیاتوي مگر عزت زیاتوي. چې کم سړی راولګي بل معاف کی، نو دا کم سړی چې عفو کوي د ده الله سبحانه و تعالی هغه عزت سیوا کوي. او په دې حدیث کې په آخره جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ما تواضع احد لله الا رفعه الله. چې کوم یو سړی د الله سبحانه و تعالی د پاره تواضع اختیاري، الله ته ځان ډیر عاجز غني، په مخلوق کې ځان ډیر کمزور غني، نو رفعه الله، الله سبحانه و تعالی دته اوچته مرتبه او مقام ورکړي.
اوس په دې حدیث مبارک کې موږ درې خبرې وکړې. ظاهري طور باندې خو ذهن دا وایي چې یاره صدقه دې ورکړله نو تا خو خپل مال کم که، پیسو کې دې کمی راغې، او چې کومه قوده تا د ځان سره ایښودې وه د هغې نه خو دې څه وشو کول، اوس خو دې پیسې کمې کړئ. ذهن خو دا وایي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په صدقې سره ګوره مال کمیږي نه، الله سبحانه وتعالی دا زیاتی. په دې بل جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې کله یو سړی ستاسو زیاتی وکړي نو زموږ رواج معاشره خدا وایي چې یوه څپېړه یې درکړه نو ته ترې دوه وباسه، چې یو ګزاره یې رامندې وکړه نو ته ترې دوه ګزاره وله ورکه، چې یو یې نه مړ کړه نو ته ترې دوه مړه کړه، چې یو کنځل یې ورته وکړه نو ته ورته درې څلور وکړه. دا معاشره وایي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي نه، د اسلام مزاج دا دی، د رسول الله مبارک د فرمان هغه مقصد دا دی چې په دې بدلې اغستلو سره ګوره یاد ساته ستا هېڅ قسمه څه عزت نه سیوا کېږي. که عزت ستا سیوا کېږي نو په عفو سره سیوا کېږي. ته ورته معافي وکړه، تا ما ته دا پلانکۍ خبره وکړه، تا پلانکۍ پیغور ماله راکړه، زه تا ته هېڅ نه ویم، الله ته مې پرېښي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د دې د وجې نه به ستا عزت سیوا کېږي، ستا عزت کمیږي نه. او په دې اخیری جمله کې رسول الله مبارک ارشاد فرمایي ما تواضع احد لله الا رفعه الله، چې کوم یو سړی په تاسو کې تواضع کوي، ځان عجز الله ته ګڼي، ډېر کمزور دی. موږ ته باباجي فرمایله چې همیشه به سوچ دا کوئ چې په دې ځمکه باندې د پاسه او د اسمان نه لاندې په دې ټولو بندګانو کې د ټولو نه کمزوری سړی په هر اعتبار سره ځئ، هله به کامیابي مومئ. که ځان ته م ګوته بوسه کړه او دا م ووي چې که په دنیا کې یمه نو ځئمه، نو شیطان وی داسې مه وایه چې ځئمه. شیطان به وایي یو سړي ته یې نصیحت کړی نو نصیحت یې ورته دا کړی چې داسې مه وایه چې ځئمه، ګنې داسې به شي لکه چې ځئمه. داسې مه وایه چې ځئمه، ګنې داسې به شي لکه چې ځئمه. شیطان ځان ته زه ووایي که نه، وی زه به آدم علیه السلام ته سجده کوم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. تا خو آدم علیه السلام الله ته وی آدم علیه السلام دې د خاورې نه پیدا کړی دی، زه د اور نه پیدا کړی یم، او اور چې په کوهي کې هم بلکې نو بر اسمان ته ټوپونه وایځي، ورغنډې بره خیږي، او خاوره چې اسمان ته هم ولي نو لاندې ځمکې له راځي. وی پکار ده چې آدم ما ته سجده وکړي، زه دې اوچت یم. عقل یې وجنګاو د الله مخې ته. نو شیطان بیا چې الله سبحانه وتعالی ذلیله که همیشه د پاره ذلیله شو او دشمن شو د الله تعالی. نو شیطان چاته نصیحت کاو نو نصیحت یې ورته څه وکړو، وی داسې مه وایه چې ځئمه، ګنې داسې به شي لکه چې ځئمه. په دې مقصد باندې پوه شوئ د دې شی. نو دا خبره مې عرض کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا ما تواضع احد لله الا رفعه الله. کم سړی چې ځان ښکته حسابوي، کمزور ځان ګڼي، عاجز ځان ګڼي، د الله په مخ کې تواضع کوي، رفعه الله، الله سبحانه وتعالی دا بام عروج ته رسوي، الله سبحانه وتعالی دا ډېر اوچت مقام ته رسوي. زموږ معاشره خو دا وایي چې یو سړی بره په بیلډینګ باندې ولاړ دی، بره غر ته وخته، نو دې لاندې ځمکې ته چې دی ګوري نو دا ځمکه کې ورته غټې غټې ونې خو هغه ورته هم وړې وړې ښکاري، سړي څه کې کورونه ورته هم واړه واړه ښکاري. دی وایي زه اوچت ځای ته راختلی یم. دغسې کله چې په انسان کې تکبر پیدا شي نو دا مخلوق هغه ته څه سپک غونده کې ښکاري، ډېر کمزوری ورته ښکاري. خو دا سړی په دې باندې نه دی پوهه چې زه دې غر ته راختلی یم، ما ته خو دا لاندې خلک دا ونې بوټي دا کورونه دا څه دا واړه ښکاري، خو دا لاندې چې کوم خلک دی زه ورته څنګه ښکارم. نو هغه بره چې کوم سړی ختلی دی یاد ساته هغه هم ګوره دی لاندې خلکو ته ډېر ورکوټی شی ښکاري، خو دی په ځان باندې نه پوهه. دی وایي چې که غټ یم نو صرف زه یم،
او که اوچته منو صرف زه یم داسې نه ده چې کله دې تواضع اختیار کړه الله به داسې مقام تاله درکوي چې یو ورځ به راځي ته بلندیانو طرف ته ځي که په غر باندې ته خیجې او ایغ نیغ خیجې د الف په شان الف چې څنګه نیغ دی دقسې په غر باندې خیجې نو ته پې خطی شي نشي به خطی خامخا به ورته لږه کږېږي راکونټیل کېږي به داسې بره به خیجې نو چې که ته ترقي غواړې بلندۍ ته ځې نو ځان به ورته څه کې عاجزه کې ځان به ښکته کې سر به ټیټې هله به بره وخیجې که ځان دې ایغ نیغ کړی نو سوال نه پیدا کېږي چې ته بره وخیجې کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے دانا دا هغه چې کله تا په د سرو زرو په ډبي کې کېده د شیشې په ډبي کې کېده نو هغه تیغې راوباسي تیغې نه راوباسي که خو چې کله د دانې خپل ځای وپېژانده د دانې ځای هغه ځمکه ده چې کله په دې خاورو کې ځان میلاو کو نو یو ورځ به په دې دانه باندې داسې راشي چې د دې نه به ګلاب جوړ شي ګل به ترې جوړ شي دقسې یو انسان دی دا د ځمکې نه پیدا دی د ده مقام دا ځمکه ده مونږ تاسو به خیال کړی کوم خیال کړی مونږ په دې ځمکه باندې ګرځو نو دې پنسو ته خاورې راوچتې شي دوړه راوچته شي نو مونږ بیا څه کوو د هغې دوړې سره مونږ ولې داسې ټک ورکوې لاندې واپس دا دوړه غزاره کو دا ولې دې خاورې ته مونږ وایو ستا ځای دا پنسه نه ده ستا ځای زما دا پنډۍ نه ده بلکې ستا ځای لاندې ځمکه ده دا انسان د څه نه پیدا دی د ځمکې نه د خاورې نه پیدا دی لهذا دی دې اوچت اوچت ځان نه حسابوي دی دې په دې ځمکه پسې ځان راکاږي دی دې ځمکې ته توجه کوي چې ربه د دې ځمکې نه زه پیدا کړی یم څنګه چې دا ځمکه عاجزه د خلک پې ګرځي عاجزي کوي تواضع کوي د اوسه پورې چېرته چا کنډر که نسته او ځمکې ورته ویلي چې ما مه کنه نه یې دې ورته ویل ولې عاجزه ده هر چا ته یې سر ټیټ کړی دی دقسې دا انسان د ځمکې نه پیدا دی دا به تواضع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وګوره که رسول الله مبارک ژوند څومره لوی شان الله سبحانه وتعالی ورکړی بعد از خدا بزرگ تو یې قصه مختصر د الله سبحانه وتعالی نه بعد درجه کوي هغه د چا ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هغې باوجود دومره تواضع وه دومره تواضع حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله کور ته راغی نو چې شوده به نه و نو په خپله به یې بیزه راونیوله هغه به یې ولوشل دومره عاجز کپړې به کله وشلې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بستنه او تار راواغسته په خپله به یې خپله کپړې ګنډلې دومره عاجزي وه پکې د رسول الله مبارک دومره عاجزي وه رسول الله صلی الله علیه وسلم به رب ته دومره تواضع کوله ټوله شپه به مونځ باندې ولاړو او دا خپې به یې وپړسېدې حالان کې الله سبحانه وتعالی ورته د جنت بشارتونه هغه مخکې نه ورکړي صحابه کرامو به رسول الله مبارک ته عرض کاو د الله رسوله دومره په ځان باندې سخته مه تېروئ رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزۍ ته ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل ستاسو دا خوښه نه ده چې زه د الله تعالی یو شکرګزار بنده جوړ شم دا د رسول الله مبارک ژوند ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو یو ماشومه وله راله امیر المؤمنین ته خو اوس خلیفه شوې زمونږ چیلۍ به څوک لوشي زمونږ بیزې به څوک لوشي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي لور زه خلیفه شوم خو چې زما کم کارونه او حق کارونه به اوس هم زه کوم د انصارو چې کم کورونه به د یتیمانو کورونه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ته په حق کورونو کې به د حق ماشومانو خدمت کړ په خپله به د هغې چې کومې بیزې وې هغه لوشلې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه دی خو د هغې باوجود ځي د یتیمانو چې کوم کورونه دي هلته کې چې کومې چیلې او بیزې دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه په خپله لوشي یزید ابن ابي سفیان دا په یو موقع باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه لیږه د یوې معرکې دپاره د جهاد دپاره لښکر تیار دی ټول روان دي د سزې پورې وس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د تلو اراده وکړه ټول خپلو سورلو ته سوار شو
وختل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیدل روان دي ټول ته عرض کوي امیر المؤمنین زمون سره کینه یو راکاږي زمون سره کینه بل راکاږي وینا د اچا سره نه کینم پیدل تاسو سره زم د لوري زې پورې وسره لاړ چاته تاسو کو حضرت تاسو ولې نه کینې بر پس ور لایبان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تواضع عجزی تا ګور و ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دي ان غبرت قدماه فی سبیل الله چې کوم یو سړی هغه د الله په لار کې خپل قدمونه خاکالود کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د قدوانه پندو باندې الله سبحانه و تعالی اور حرام کړي اوس امیر المؤمنین دی باچا دی په 13 لاکھ مربع میل باندې باچاحت کوي مشري کوي او د هغه باوجود عجزی ته ګور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل باندې مشري کوي چې کله خلیفہ شو نو صحابه کرام را جمع کړ منبر ته وخت او ارشاد فرمایي په خطبه کې یو 2-3 ټکی وي 2-3 ټکی دا وي چې اے خلکو یو دور په ما باندې داسې تیر شوی یو قبیله و هغه بيزي به ما ساتلی او چې کله به مې بيزي ما خام راوستي هغه بلاله یو چون کجوري راکړي او یو چون بلاله وسکی راکړي په دې باندې به ما گزاره کېده دا خبرې وکړي واپس راکوش عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فسراغ امیر المؤمنین دا خبره دی ولې وکړه د دې څه ضرورت و تا خو خلکو تخپل ځان ډیر ښکته ښکاره کړ چې د دې ژوند تیر کړی دی وی نه دا خبره مې د دې دپاره وکړه چې کله راته دا مشري میلاو شوه نو په زړه کې مې دا خبره راله ستا خلک څومره قدر او عزت دی کوي نو دې خلکو ته مې ځان خو چې ګوره زه دومره لوی سړی نه یم دې نه مخکې به ما بیزې ساتلې او هغوی به بس دومره مزدوري راکوله یو لپه کجوري او یو لپه کشمش حقه به یې راکولې بس نو دا د هغه خلکو عاجزي وه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو معرکې دپاره لاړه او واپس مدینې منورې ته چې راغې نو سورلي ورسره نه وه راننوځي د مدینې حدودو ته راننوځي نو یو هلک ولاړ دی او د هغه سره خر دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه وی لږ ودرېږه ستا سره به زه دننه لاړ شم دا هلک ورته ډېر اصرار کوي حضرت تاسو مخې ته کښېنئ زه به شاته کښېنم وایي نه دا ستا سورلي ده ته به پې مخې ته کښېنې او زه به رسه شاته کښېنم د 22 لاکھ مربع میل حکمران امیر المؤمنین هغه شاته ناست دی په خر باندې او دغه هلک مخې ته ناست دی او دیو چې کوم دی نو خپل شهر مدینې منورې ته داخل شو دا عاجزي وه نن مونږ هم ځان ته سوچ وکړو که نه مونږ څومره عاجزي کوو مونږ څومره تواضع کوو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو دومره عاجز انسانو د جنت بشارتونه هم راغلی او په یو موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته د منځ دپاره راته د جمعې ورځ وه کپړې بدلې کړې وي سپینې کپړې وي خادم ورسره هم ورسره دی چې رانږدې شو نو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کور د مسجد نبوي بالکل په څنګ کې نو د هغې نه یو پرناله یو ناوګۍ دا راوتې وه او په چت باندې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ څه چرګان حلال کړي وو نو د هغې څه وینه وه او بیا یې هغه چت انځه نو په ناوګۍ کې اوبه راتلې او دا وینه ورسره هم راتله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې رانږدې شو نو د هغې څه دارې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې کپړو باندې ولګېدې نو خپل خادم ته یې ووي یو ور وخېجه او دا ناوګۍ وباسه دا لرې کړه خادم یې ور وخته ناوګۍ لرې کړه مونځ وشو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وایي امیر المؤمنین دا ناوګۍ تا ولې لرې کړه وی ما ځکه لرې کړه چې د دې نه دارې کېدې مسلمانانو ته کپړې خرابولې وی دا خو رسول الله مبارک په خپل لاس باندې لګول وه رسول الله مبارک په خپل لاس باندې لګول وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وجد کې راغی چې ښه محمد رسول الله دا په خپل لاس لګولې وه ما ته خو د دې پته نه وه د دې خبرې احساس نه و چې محمد رسول الله دا په خپل لاس مبارک باندې لګولې وه اوس شابه زه درته کښېنمه
او زما په اوږو باندې ته ور وخېجه او دا ناوګی په دقه ځای کې فټ کړه. د 22 لاک مربع میل حکمران امیر المؤمنین هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ تکینی هغه په اوږو باندې ودرېږي او هغه ناوګی په بر سر باندې سمای. دا عاجزي وه. په یو موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا چکر لګی زی یو ځای ته بل ځای ته د شپې یو ځای باندې تیریږي نو یو زنانه ده او د هغې په کور کې سامان سودا نشته دی او دا اواز کوي چې یو ورځ به داسې راځي چې زه به د امیر المؤمنین نه تپوس کوم او د قیامت په ورځ به زه د ګریوان ته زه لاس اچوم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبرې واورېدې واپس راغې سالم د خادمو هغه ته یې سامان ناواخله سامان یې راواغسته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپلو اوږو باندې سامان کېښو او د اقې زنانه بوډۍ کور ته راغی. سالم ورته وایي حضرت ما ته یې پرېږده زه ستا خادم یم زه به یې ویسم. وایي نه سبا د قیامت په ورځ چې دا بوډۍ ابۍ زما مخې ته شي ته ما د الله نه نشي خلاصولی زه به په خپلو اوږو باندې دا سامان وړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپله اوږه باندې هغه سودا سامان هغه را اخلي او د اقې بوډۍ کور ته ځي او هلته کې ورته اچوي. او بیا د دغې 22 لاک مربع میل بادشاه او امیر المؤمنین د مسلمانانو هغه دغې بوډۍ له اور بلی په خپله سر ښکته کوي او پوکي وهي او په نغري کې ورله اور بلی. دا د هغه عاجزي وه. څومره اوچتې هستۍ وي څومره بلند مقام الله سبحانه وتعالی ورکړی و خو د هغې باوجود د عاجزۍ مثال یې قایم کړی و. نن مونږه اندازه ولګوه زمونږ عاجزي دای چې روپۍ را سره نه یې کله جو ډېر عاجزه یو ډېر کمزور یو تواضع کوو مونځ له راځو د مشر کشر قدر احترام په معاشره کې ښه وخت تېرو خو چې یوه روپۍ را سره راشي نو بیا مونږ ته دا خلک میږي ښکاري دا خلک بیا مونږ ته ډېر کمزوري ښکاري. داسې نه ده. یاد ساته ګورئ په روپۍ کې عزت نشته دی په بینک بیلنس جیدات کې عزت نشته دی. که عزت دی نو دا د الله سبحانه وتعالی احکاماتو په پابندۍ کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې ګوره عزت دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي په تاسو کې د ټولو نه عزتمن سړی هغه دی چې د الله نه څوک ډېر یریږي چې څومره ډېر یریږي دومره د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې عزتمني. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په 35 لاک مربع میل باندې مشري کوي خو عاجزۍ ته یې ګوره عاجزي دومره ده په یو موقع باندې یو خادم او غلامې څه وکړ نو هغه وله سزا ورکړه. سزا یې وله دا ورکړه وی ته دې خو راشه دا د پلانکې کار ولې کړی دی دا غوږ یې وله تاو کړ غوږ یې وله تاو کړ. څه وخت تېر شو عثمان رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړ چې سبا د قیامت په ورځ باندې الله تعالی ما را وغواړي او ما ته وایي چې عثمانه د پلانکي دا غوږ دې ولې تاو کړی دی. په دې سوچ کې ټوله شپه ووته سهار یې دا خپل خادم را وغوښته وی زما نه بدله واخله او ورته وایي د څه شي بدله حضرت وی تاله ما پرون غوږ تاو کړی دی د هغې بدله نه واخله. وی نه هغه خو بس خبره وه ما غلطي وکړه تا ماله سزا راکړه ختمه شوه خبره حضرت. وی نه 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 تر هغه وخته پورې د اجازت نه در کوم نه دې پرېږدم تر څو پورې چې ما له غوږ نه یې تاو کړی. خادم پاسي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ غوږ تاوی او وی د دې لپاره مې دا غوږ مې رمندې تاو که خپل چې سبا د قیامت په ورځ زما دا عذر ختم شي چې د زما نه په دنیا کې چې کوم دی نو بدله اخیستې وه. دا په مونږ باندې د خلکو څومره قرضونه پورې دي قرض د روپو یوازې نه وایم د بدلو قرضونه پورې دي څومره زړونه مونږ ازارلي څومره ځمکې مونږ قبضه کړلي څومره حقونه مونږ پردیوالي څومره کمزورۍ زمونږ دي څومره په حقوق العباد کې مونږ شاته پراته یو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي په یو ځای باندې تیریږي یو زنانه ده هغه په کور کې دا आवाज لګی یو بوډۍ ده چې یاره د امیر المؤمنین
زما د خبر د هغستو نو نو بیا امارت ولې قبلاو؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې لار باندې تیر شو، ورغه دې ګډای کولې څه چللې؟ زما وینن درې مورز د خوراک مراک نشته دی او امیر المؤمنین ناراضي چې زما پوښتنه وکي دته دا پته نشته چې امیر المؤمنین دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زنانه ته وای کتب امیر المؤمنین په څه باندې معاف کی؟ وای زه به امیر المؤمنین نه معاف کوم، د قیامت پر ورځ باندې به د ګریوان نه رانیسم. وینه چې بیا هم ته معاف کینو په څه باندې به معاف کی؟ وی مال دې 15 اشرفی راکی زه به بیا معاف کوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره په جیب کې 15 اشرفی وی راواغستې زنانه له ورک چې څنګه د اشرفی ورکړي په دې کې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په لار باندې تیری نو سلام یې وکړ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین السلام علیکم. زنانه ته په دې ټیم کې پته ولګید چې دا زما مخې ته ولاړ دا خو امیر المؤمنین دی. ډیر معذرت وکړ، حضرت زمانه غلطي وشوه، بیا به دې سینه کومه ما پیژندلې نه وای نه تا زما سره سودا وکړه په 15 اشرفو کې دې زما کړم، اوس به دوانه لیکل کو چې د قیامت په ورځ اسینه الله تعالی ما را وغوړي او ستا ته پوس نه وکي. وای ستاسو سره پن قلم شته کاغذ شته؟ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ ته وینا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل کمیس دا کپړه شلی او په هغه باندې دا ټوله قصه لیکي چې دې زنانه زه په دې اشرفو کې ماپ کړم، د قیامت په ورځ به دا زنانه په ما باندې هیڅ قسمت دعوه نه کوي او دوانه په دسختونه کوي. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دوانه گواه جوړي، دوانو ته وایي چې ځکه له مړ شمه دا کپړه به زما سره په قبر کې کېږي چې سبا الله سبحانه و تعالی ته وخی. دا و درد، دا و عاجزي، دا و انکساری. مونږ نن وګورو څومره کمزوري، څومره مونږ ځان اوچت حسابو. الله سبحانه و تعالی ته مونږ ټول معلوم یو، زموږ عبادت ته معلوم دی، زموږ معاملات ته معلوم دي، زموږ د کور ژوند معلوم دی، زموږ بهر ژوند معلوم دی، زموږ د معاشري ژوند معلوم دی. دا غي باوجود مونږ ځان اوچت کو. حدیث مبارک کې خرازی الکبریا ردائی، تکبر الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي حدیث قدسی دی چې زما صادر دی من نازعنی فیهما، کم سړی چې په دې تکبر کې زما سره په دې کبریایي کې زما سره جګړه کوي القیته فی جهنم، زه هغه جهنم ته گزارم. نورونو هر ستاسو په خدمت کې دا دی چې مونږ خپل ژوند په عاجزۍ سره تیر کو، په تواضع انکسارۍ سره تیر کو. دا به زمونږ د پاره د الله سبحانه و تعالی نه د رفعت د بلندۍ سبب ګرځيږي. الله دې به خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.